وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة اول سپارہ آیت نمبر 83 یعنی درے اتیایم. وَإِذْ أَخَذْنَا او کلا چه واغستو منگا میثاقا پوخ لوز بنی اسرائیلاد بنی اسرائیلنا دے خبرہ چه لا تعبدونا بندگی بنکوئے الا اللہ مگر دیو اللہ وبالوالدین کوئے با دمور و پلار سرا احسانا نیکی وذل قربا او دخ پلوانو سرا بهم نیکی کوئے والیتاما او دیتیمانو سرا هم والمساکین او مسکنانو سرا هم وقولو او وائے للناس خلقتا حسنا خیست خبرے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ او پابندی کوئے دمانز وَآتُوا الزَّكَاةَ او ورکوئے زکاة ثُمَّ وَلَّيْتُمْ بیا مخوار تاسو ددے لوزنا اِلَّا قَلِيلًا مگر لگو کسانو منکم دتاسونا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ او تاسو ہمیشہ مخگرزون کیے. دے آیت مانا تقریباً ترشپگ آیت پوری بل قسم د خطاباتو دے موجودہ بنی اسرائیلو تا یعنی آغا بنی اسرائیل چی دو قرآن کریم دو نزول پو وقت کی موجود ہو. مدینینا گیر چاپیرا کم چه وسیدل ماتول د څلورو اوامرو پکی ذکر دی او د څلورو نواهیو چې تاسو څلور د الله امرونه مات کړی دي او څلور تاسو د هغه نواهیونا خلاف کړی دی چې کم سیزنا الله منع کړی وی هغه مکول. څلور اوامر دادی احسان خواصو سره دوی ته دا حکم وو چې تاسو با مور پلار رشتہ داران یتیمانان دی خلق سره به ښه سلوک کوئ او خوش اخلاقی د عوام سره عام مخلوق سره به په ښه وضعیت ملاوے گئے منز با قائم ساتے او زکاة باور کوئے. دا څلور امرونه دویلا او د څلورو سیزونو نه الله دوی منع کړیو. یو شرک فی العبادت نا چې تاسو به الله سره شرک په عبادت کې نه کوئ صرف د یو الله بندگی به کوئ د یو بل ویني به نه تویوئ او یو بل با په زور او په ظلم د کورونو نه نه وباسئ او د یو بل خلاف با یو بل سره په ظلم کې مدد نه کوئ د ظالم ملګرتیا به نه کوئ. دوی څلور اوامر هم مات کړل او د څلورو نواهیونه هم مخ ګرځونه وکړه. د هغو اتو سیزونو ذکر دی د آیت کریمه کې نا پدی تمام آیاتونو کی مخی نور آیاتونم دی. وَإِذْ أَخَذْنَا او کل چواغست منگا میثاقا پوخ لوز بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا. دا لوز پا تورات کی ذکر دے چھ اللہ د دوی مشرانو ناغستے ہو
په واسطه د انبیاء کرامو د بنی اسرائیلو کم چې دوی کې انبیاء راغلیو دا غوی په واسطه تنا الله دا عهد اغستو اوله خبره په دې عهد کې دا و چې لا تعبدون الا الله تاسو به بندگی نکوي مگر د یو الله ډېره جوړه خبره ده ټولو امتونو کې جګړه پم دې خبره باندې روانه وا دلته نفی په معنی د نهي سره ده مقصد په کې تاکید ده لا تعبدون الا الله یعنی گویا کہ اللہ فرمائی مکوے بندگی مگر دیو اللہ کے چتاسو بندگی نکوے مگر دیو اللہ کوے یعنی ستاسو شان سره مناسب ندا چتاسو اللہ پیدا کریے دمرا انعامات در باندې کړی دي دمرا پیغمبران پتاسو کرالی گلی دي بیام تاسو د انسان او د بنی آدم غلامی او هغوینا د خیر او د شر تملره او د لویو خلق او اولادونو تخکته پورته کېږي دا تاسو سره نه خای دا اشاره ده چې يهودو دا لوز هم مات کړي دي ځکه چې عزیر علیہ السلام عبادت شروع کړو او د عیسی علیہ السلام عبادت شروع کړو بقاعده قران کې شته دي دوی بوي چې عزیر د الله نازولې ده کله بوي چې عیسی علیہ السلام د الله نازولې ده يردا پاک خلق دي او دا برگزیده خلق دي دا د الله پاک نازولې دي حکمی زوی به وتوي دا د الله زامن دي یعنی نازولې دي الا الله استثناء مفرغ ده مفعول پټ دے د تعمیم د پارا معنی دادا چلا تعبدون احدا الا الله تاسو به بندگی نکوي احدا د هیچا الا الله مگر د یو الله به کوي دی پکې بیا عزیر علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ته عبادت شروع کو وی به چې دا د الله نازولی دا د حق زامن دی الیاذ بالله وبالوالدین احسانا دویم لوز دوی نه دا غسته شویو چې تاسو به مور پلار سره خېګړه کوي احسان بکوي احسانا مفعول مطلق ده د فعل محذوف د پارا یعنی دا سره احسنوا بالوالدین احسانا خېګړه کوي د مور او پلار سره په خېګړو کولو سره تاکید د پارا احسان نا مراد دو قسم احسانات تی تاسو با مور و پلار سر دو قسم احسانات کوئے خلقوی یرجی دا آیاتون دا یهودو پا بارکی دی نو چه دا یهودو پا بارکی دی نو بیا بتا دا مور پلار قدر نکے تبا دا مور پلار سر احسان نکے دا اللہ حقوی دا پارم را لگلیو الفاظ عام دی زمانگ دا پارا هم دی منگ تا هم دا انمنا دا چه منگ با د مور الله نه علاوه د بلچا عبادت بنکو او مور پلار سره بخېګړه کو نو مور پلار سره خېګړه دو قسمه ده یو دینی دا او یو دنیوي دا دینی څه شی ده دینی دادا چې دا غوی دا عقیده غم بکای چې ورته لاړ نشي مور پلار دی د تعویذونو قائل دی او هغه د پیرانو قائل دي هغه قبرونو نه تاویږي را تاویږي هغه مخلوق نه غوښتي کوي هغه سیدانو باچانو لازی او رازی هغه نه غوښتي کوي نو تب مور پلار سره دا خېګړه کوي چې ورته وایي بچي پلار او موري دا هیڅ نشي کوله دا پخپل الله ته محتاج دي د دوی لاس کې هیڅ نشتا الله ته عبادت کوا الله نه غوښته کوا دوی نه غوښته مکوا حسنه چې ورته لاړ شي نو اول احسان ادا دی چې هغه به د ور نه بچ کړي دنیوي احسان بیا دوه قسمه دی بیا یو هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې مور پلار سره احسان دی او بل هغه احسانات دي چې هغه د مرګ نه پس دي مرګ نه مخکې درې قسمه احسانات دي مور او پلار سره اول احسان دی بالمال
کله دی چې مور او پلار ژوندي دي نه هغوی له به مال ورکوي د هغوی نان او نفقې او د رهایش انتظام به کوي د هغوی د جامو انتظام به کوي لکه څنګه چې ته وړوکی وې ستا غم یې کوه دقسې به د مور او پلار د هر څه شي غم کوي چې محتاج وي که محتاج بیا تا باندې پیسو ورکول نشته بیا تا باندې جامو ورکول نشته بیا خو هسې نه دي محتاج خو چې کله محتاج وي نو حدیث مبارک کې راځي انت ومالک لابیک ستا او ستا مال ستا د مور او پلار دی څه معنا دا معنا نه ده چې مور او پلار به تا نه ټول مال وړي یا به هغه وایي چې دا زما دی د دې حدیث مبارک معنا دا ده چې یعنی مور او پلار د اولاد په مال کې دومره پیسې او دومره خرچ خوراک په زور هم د بچی نه اخیستلی شي او په پټه هم ته اخیستلی شي چې د دوی ګزاره پرې روانه وي نو یو به د مال ښېګړه ورسره کوي دا نه چې ژوندی دی نو وله روټۍ نه ورکوي چې ژوندی دی دوه ورکوي او چې مړ شي دی چې مور او پلار مړ شو نو اول احسان دا دی الاستغفار لهم هغوی له به بخښنه غواړې د الله نه چې څه ګناهونه یې کړي وي یا الله ته وله معاف کړي دویم اکرام صدیقیهما دویم احسان یې دا دی چې د مور پلار دی کم دوستان دي هغوی سره به اکرام او اخلاقو سره ژوند تېروي د مور پلار دوستانو سره به ښه معامله کوي دریم نمبر صلت رحم التي لا توصل الا بهما هغه رشتہ دارۍ به قائم ساتي کمې رشتہ دارۍ چې د مور او پلار په وجه باندې جوړې دي لکه ماماګان دي د مور په وجه خپل دي کني څه دي ترونه دي دا د پلار په وجه باندې خپل دي نو د پلار رشتہ دار او د مور رشتہ دارو سره به رشتہ داری قائم ساتي دام د مور پلار حق دی پس د مرګه او څلورم نمبر افاء عهدهما مور پلار دی چا سره عهد کړی دی چا سره وعده کړی ده نو هغه مړ شه د مور پلار وعدې به ته پوره کوې چا ته یې ویلي دي چې تاله به زه پیسې در کوم چا له یې ویلي دي چې تاله به زه کور در کوم چا ته یې ویلي دي چې تاله به زه لور در کوم نو چې مناسب وي رشته مناسبه وي شرعن پکې ګډبډ نه وي نو د مور پلار هغه عهد به ته پوره کوې او پنځم نمبر و دعا لهما دوی د پاره به دعا غواړي اول و مغفرت دا د دعا د یا الله تعالی جنت ورکي یا الله تعالی درجات ورکي او شپږم نمبر و صدقه عنهما د مور پلار د پاره به صدقې کوي د شریعت مطابق به صدقه کوي خلکو یې یره دوی صدقې نه مني موږ صدقې منو منګه هغه نه منو دا خلک چې ورته نمایش وایي یره جی د پلنی خیرات ته یره جی پلار یې مړ دی نن دریمه ده نن اوله ده نن جمعه ده نن څلوېښتي ده دا نه منو منګه خیرات منو خیرات دی ته وایي تصدقا یمینه لا تعلم شماله چې خیر لاس دی صدقه ورکوي نو چې ګڅ لاس ته پته ونه لګي دا به کله کیږي دا به داسې کیږي چې ته پیسې روالې 1 لاک روالې یا 10,000 روالې یا دي چې څومره وس کیږي او کلي کې به دې ښه فقیر لیدلی چې فلانی دی دا ښه فقیر دی هغه ټول 1 لاک روپۍ به پټې هغه له لاس کې کېږدي دا خیرات دی دا نه کوي دا ولې نه کوي ځکه چې دې نه کلی نه خبرېږي او دا تاله خوند نه درکوي الله دې پې مور پلار بخي والله چې اته واړه جنتونه ورکوي چې ته به یې نه ورکوي ځکه چې ستا مور پلار بخل مطلب نه دي ستا مطلب دا دی چې کله ووایي چې بهترین خیرات یې وکړه ستا مطلب دا دی چې کله ووایي چې مور پلار پسې ښه خیرات وکړه ستا مطلب دا دی چې خلک دا ونه وایي چې مور پلار یې یاد نه کړل ستا مخلوق مقصد دی که ستا خالق مقصد وي نو 100 کروڑه روپۍ رواله یو غریب له ورکا دا نه چې 5 روپۍ تقسیموي لکه پخوا به کنجریانو له خلکو پیسې په دې سر نیولې شندلې به یې ورباندې دا خیرات نه دا نمایش دی د الله په دربار کې دا نه لګي زړه کې د دننه نمایش راغې نو هم پې باندې ګناهګارې او بیا دا څه وایي یاره چې زما زړه کې نمایش نه راځي نو چې ستا زړه دومره پاک دی چې نمایش پکې نه راځي بیا خو یې پټې ورکول ډېر ښه دي ولې بیا نه مانې
خو چې دا پټ ورکول نه منې معلومیږي چې زړه دې پاک نو والصدقۃ عنهما مور پلار طرف نه به صدقه ورکوي پټه ورځو د شپو تعدادونه به نه ګوري جمعې اولې څلوېښتې وریجې او غوړي او اوړه به نه پخوي نقدې پیسې به ورکړي چې ښی لاسې ورکړي ګسله پته ونه لګي چې د مور پلار دې پېښې ګډه وشي نمبر 1 وتنفیذ وصیتهما کچره مور پلار دی وصیت کړي وي چیرې جی زما دا دریمه حصہ ځمکه دا جماعت له وقف کې یا دا مدرسې له وقف کې یا دا غریبانانو له ورکې یا دا فلانی له ورکې نو د مور پلار هغه وصیت به پوره کوي دام پتا باندې دا د هغوی حق دی نمبر 8 کچری دوی باندې حج یا عمره څه شی پاتې وي نو حج بدل وغیره هغه به د دوی د طرف نه کوي همدارنګې وذل قربا دا خود مور پلار احساناتو مرگ نه مخکې او مرگ نه بعد اوس دې وذل قربا او بل به احسان کوي د رشتہ دارو سره قربا مصدر دې په معنی د قرابتون چې نږدې وي والدینو پسې ذکر کړل ځکه چې قرابت رشتہ داری جوړیږي د والدینو په وجه باندې څوک به د پلار په وجه باندې خپلوي څوک به د مور په وجه باندې خپلوي نو ځکه مور او پلار پسې راوړل چې دغه سره به هم احسان کوي لکه ذوی الفروز دي عصبات دي ذوی الارحام دي د مور پلار په ذریعہ اقربا رشتہ دارو هم تقریبا شپږ حقوق دي شپږ حقوق دي د رشتہ دارو اول نمبر رشتہ دارانو سره به بالمال په مال باندې ښېګړه کوي محتاج دی غریب دی رشتہ دار نو پیسې به ولا پټې ورکوي ښه به ورسره کوي د نفقې خیال به یې ساتي ګورې به چې رو جماعت شته دی او که نه پشمني ته څه شته دي ورکره او که نه اختر ته بچو له کپړې کړي دي او که نه نو دا ښېګړه به کوي همدارنګې نان نفقې غم به کوي دویم نمبر بالخدمت د رشتہ دارو به هم خدمت کوي خدمت هم د هغوی حق دی دریم نمبر بالزیارت د هغوی حق دی په زیارت کولو سره کله کله به خپل والد د وجې نه ورځې ورکره ورکره مطلب دا نه دی چې کور ته به ورننوځي چې ته وایي چېرې درس قرآن کې مفتی صاحب ویلي دي چې رشتہ دارانو کره به ننوځي اختر کې به ښځو هم ځان جوړ کړی تا به هم ځان جوړ کړی او ته به ننوځې نه ننوتل نه ورکره ورتلو نه مراد دا دی چې ستا رشتہ دار دي نو کله کله هغوی باندې سلام اچوه ښځه دې ورکره ورشي شرعي پرده دې نشته که شرعي پرده دې شته دی نو ټول پناه کا او دنه دې ښځه وله ورکره ورشي او ته بیټک کې ورکره کښېنه یاره پلانی راغلی دی او کله به هغه تا کره راځي کله به تا هغه کره ورځي داسې ورتله مراد دي د شریعت مطابق نو زیارت به کوي او بل دا دی چې وعیادت المریض کله چې هغوی بیمار شي نو د رشتہ دارو به ته عیادت کوي بیمار پرسیله به وله ورځي دا هم د هغوی حق دی و اتباع الجنایز او کله چې مړی ورکره پیښ شه نو ته به جنازې له ورځې دا هم د هغوی حق دی په تا باندې او شپږم نمبر امر بالمعروف والنهی عن المنکر هغه به نیکۍ طرف ته راغواړي او د بدو نه به یې منع کوي چې جهنم ته لاړ نشي والیتاما او د یتیمانو سره به احسان کوي یتیم چاته وایي زناورو کې یتیم هغه ته وایي چې د هغه مور مړه شي غوا بچی راوړو غوا مړه شوه میخه مړه شوه نو دې ته یتیم وایي چې مور یې مړه شي پلار سره د زناور څه کار دی خو انسان چې دی هغه هله یتیم کیږي چې د هغه پلار مړ شي او شرط دا دی پکې چې دی نابالغه وي کله چې دی بالغ شي بیا د یتیم نه دی نو لہذا یتیمانانو سره به احسان کوي هغوی سره به څنګه احسان کوي بالمال په مال به ورسره احسان کوي غریب دی ښېګړه به ورسره کوي مسلمان هر څه ورکوي مال چاله نه ورکوي نو لہذا یتیمانانو سره به د مال ښېګړه کوي د نان نفقې پوښتنه به یې کوي کلي کې دې څوک یتیم دی د سره د رشتہ دار نه دی پوښتنه به کوي چې څه شته دي او که نشته نمبر 2 اخلاق به ورسره ښه ساتي
نمبر 3 تادیب ولا ورکای ادب ورتخای اے ادب ورکولو کی کل کل وهلهم وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی انی لأضرب احدهم حتی ینبسطا وی زکل کل یتیمان وهم چه برابر شی زمان مورا بے وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او جابر رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختنا اکڑا ورتوی چه دا اللہ رسولہ دا یتیمانان چی کم ز ساتم افا ازربوہو وهم بے وحل اجازت را تشتک نشتا قال رسول اللہ ورتو فرمائل نعم وحی بے بما تزرب منہ ولدکا دا سے بیوے وحی حل بے وحی چی پکم سبان دے خپل بچی وحی دانا چی خپلو بچو توی چی خیر دے بچی وغدی رای سار کردی نانا لکت سرنگ چی خپل بچی ادب باندے وحی چی ناروا غلطو کی دے دا پارے وحی چیرہ دے غلط عادت نشی دا سی با یتیم تا ہم کلا کلا دا ادب دا پارا بکڑستے و باسے خلکت سنگ بچی وحلو کی دے زڑکی رحمی سخت وحل ولا نکے دیر ورطا لاس دا سی کی خو بیا روغنی ور پریگ دے اگا رحم بخپل اولاد سره چې کم رحم دې زړه کې دی هغه به یتیم سره هم ملحوظ نظر ساتي بیا به وحی دې د پاره چې هغه ادب زده کی کچری بے ادب دی لوی کنو دا د هغوی حق ضایع زیاته دې ور سره وک تا سره یتیمانان دي ته په باندې اډو غږ نه کوي نو دا خو دې غلط عادت کړه سبب چرسی شي بنګي بشي نو لکه بچو باندې خفکیږي دا سی باغ باندې خفکیږي والمساکین او بل نمبر کے بخیگڑا کوي د مسکینانو سرا جمع د مسکین دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چی مسکین زیاد محتاج دے د غریبنا غریب آغتا وی چی کلا کلی مندی او مسکین آغی تا وی چی آغای بالکل نمومی نو د امام ابو حنیفہ پنیز باندی غریب نا مسکین دیر محتاج وی و امام شافی وی چنا غریب دیر محتاج وی د مسکین نا یعنی آغا غریب اغ چاہتا وی چی اس ور سرنی مسکین امام شافی اغ چاہتا وی چی لگ زگ سی اغوی سر باوم خیگڑا کئی مالی امداد باور سر کئی کار کے باور سر مدد کئی کچری والا پیسے نشیور کوئے مسکینان ہوتا نو کم از کم خبر خو والا خواگا کوا خواگا خبر کوا سپک خبر والا مکوا اخلاق سر ور سر پیش رازا بدن سر چکم خیگڑ ور سر کولیشی کم بوج ور سروی دروند اغول اسپکا بوج ور سر یوسا او کچر دیر غریب دینو لکار والا وگورا تجارت کاروبار والا وگورا چرتنو کری والا وگورا دام دا غریبانانو سر خیگڑا وقولو للناس حسنا گورا مخی دا مال خیگڑا دا خدمت خیگڑا آگے کہ اللہ خاص کسان ذکر کرل مور پلار او رشتہ دار او یتیمانان او مساکین زکر چی مخو خلکر چالا نشی ورکوئے کر او سعام خلق دین آگوی تا اللہ فرمائی وقولو للناس حسنا عام خلق سر اخلاق سر چلے گا خیر دے عام خلق دی دو دنیا و دکلی ہر چالا چوک پیسی نور کئی خو اخلاق ور سر خساتا قولی احسان آسان دے زکر للناس عامک عملی احسان مشکل دے اگر خواصو پر محدود کو یا قولو لهم قولو للناس حسنا معنی دادا قولو لهم صدقا و حقا فی شان محمد یعنی عام خلق تا حق و سچ خبر کوا یعنی صحیح دین ورطا بیانوا دروغ ورطا موایا دوکم ورکوا من گڑت واقع و قصے و تم بیانوا وقولو للناس حسنا صحیح دین ورطا بیان کرا چا خیرت خراب نشی تو ورطا وی چی سنڈا حلال کا قیامت پورز بورتا اللہ وی چستا خیرات مالا ندیرہ رسیدلے یا اللہ ما خوڑیر غٹ سنڈا کتلے ہو یا اللہ غٹا میخا میں کتلے ہو منڈائے کی چکم قیمتی چاروے ہو آغا میں حلال کڑے ہو اللہ بفرمائی مالا ندیرہ گلے ما سرنشتا چر تلاڑو استاد مخلوق پہ ارادہ باندے آغا حلال کڑے ہو آغا مخلوق پسے اگر چی ثواب در کی
جهنم نه د اخلاص کی او جنت دل در کی. نو خلق لا قولوا للناس حسنا صحیح دین بیانوا صحیح لا الہ الا اللہ تشریح کوا خلق لا صحیح امر بالمعروف کوا نہی عن المنکر کوا لین فی الاقوال نرم خبر خلق لا کوا سخت خبر مکوا حسن معاشرت کوا خلق سرا. دا ټول محاسن و اخلاق دا واجب په یهودو باندې او همدارنګي واجب دی په دې امت باندې هم. د مور پلار سره دا څومره خېګړې چې ذکر شوي رشتہ دارانو سره کمی خېګړې چې ذکر شوي یتیمانانو سره کمی چې ذکر شوي مساکینو سره کمی چې ذکر شوي عام خلق سره کمی چې ذکر شوي دا واجب دی په دې امت باندې هم. دا امت به هم دغه اخلاق ساتي دغه سيزونو باندې به عمل کوي. واقیموا الصلاة او قائم کوي تاسو مونږ وآتوا الزکات او ور کوي زکات. دا هم بنی اسرائیل له حکم ده خو دې امت ته هم ده ولې ته به مونږ نه کیسه یره چې دا د يهودو آیاتونه په منګه فټ کوي نو دا د يهودو آیات ته مونږ به ته ولې کوي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکات زکات ور کوي او مونږ قائم اوي. دینه معلومیږي چې هغه ته هم د صلات و د زکات امر شوه او تورات کی اگرچہ مقادیر او کیفیاتو کی فرقو دا غوی منز با یو شان و زمان منز بل شان دے دا غوی زکات با یو طریقہ و زمان دا زکات با بل طریقی خوو پا غوی باندے ہم. ثم تولیتم اللہ فرمائی چھ ما تاسونا عہدونا واغستل ما تاسونا مشرانو نا عہد واغستو او تاسو ما سره ومنلو چې دا بکو دا بنکو. والله فرمای ثم تولیتم بیا مخواړو تاسو الا قلیلا مگر لګو کسانو ډیرو کسانو نافرمانی وکړه او یو نیم پاتش دی امت کې دغه سي اصلي نه کان خلق چې دی ډیر لګ دی او زه بار بار دا وایم چې نه کان دی ته نو چې ګیره پرخي جوبایا چولی پٹکے والی مولائی پیروی بادشاوی شاوی مفتیوی مولاوی نا ضروری نه ده. دا خو کاروبارونه دي د چا پیشه تجارت ته او د چا پیشه مولاتوب ده. چا ګیره شته او د چا ګیره نشته. دینداری دې ته وایي چې د هغه عقاید ایمانیات ټیکوي او دینا بعد حقوق العبادو کې د سړي بچي یو د الله حقوق دي یو د بندگانو حقوق دي. د الله حقوق صحیح عقیده دي ته نه وی چې الله یو د شریک نه لري. زه بار بار دا خبره کوم الله یو د شریک نه لري دا خو هندوانم وایي بلکې عملی میدان کې چې کله د الله مقابله مخلوق سره راشي کله چې د الله د کار د دنیا د کار سره اختلاف راشي یو طرف ته دنیا دا بل طرف ته دین دی دې ځکه او پته لګي چې ته دین ته لاس اچای که دنیا له اچای یو طرف نه کتاب نه رشتہ دار خپکیږي بل طرف کتا نه الله خپکی نو تداوی چې رشتہ دار دې په بلاو لګي خو چې الله خپنش دې ته ویلې کیږي دینداری په عقایدو کې عبادتو کې او یو دې په حقوق العباد بندگانو چې کوم حقوق دی پتا باندې د مور پلار د رشتہ دارو د همسایو د انسانانو د غریبانانو د یتیمانانو د مسکینانو چې د کم په آیت کې ذکر شو چې دغه خلق سره ستا لین دین خي نیت خي خلق سره او هغه سره خېګړه کوي چاته در نظر نه رسی چا نه ځان زیات نه بولی څوک د ځان نه حقیر او لاندې نه غني چا لسپک نه ګوري د چا زنانو ته سپک نه ګوري د چا ماشومانو لسپک نه ګوري د چا مال نه وهي پغلا وغیرہ باندې دی اصل شی دا دی چې مخلوق سره لین دین د خلقو څنګه بعض خلق ډیر ذکر له زور ور کړی ګیره ډیره مزیداري جامې ډیری سپینی خو چې دوه خبرې ور سره وکي نو ته بس ډکه وای چې کا بالکل یو سپی سره وغږیدم دا سه به در وغاپی
چې ته به وایې چې دا دوه خبرې مې ورسره نه وی کړې، دا دینداري نه ده. وقولوا للناس حسنا، خلق سره به ښه اخلاق چلئ او اخلاق د هر څه مناسب وي. نن سبا مسلمانانو معاملات ټیک نه دي. منځونو کې خو چې بانګ ویلی شي هر سړی جومات ته راګرځي، خو خپلې محلې او ګیر چپېر خلقو سره معاملات، رشتہ دارانو سره معاملات، دې کې د مسلمانانو خوند نشته. ټوله دنیا یورپ له ولې ځي؟ انګریز نه خلق ولې متاثر دی؟ انګریز مونځ کوي، انګریز روژه ساتي؟ هلکه جواب را کوي. انګریز زکات ورکوي؟ کېدی شي خدای هم په صحیح معنا نه مني، عیسی علیہ السلام ورسره شریک ګڼي، یهود عزیر علیہ السلام شریک ګڼي ورسره، خو د هغې باوجود ټوله دنیا ولې انګریز نه متاثره ده؟ ټوله دنیا ستا مسلمانان دې ځای نه روان شي په غلا باندې یورپ لځي، ځان وجني یورپ نیشنلټي علي. ولې؟ صرف یو شی دی پکې، حقوق العباد. کم حقوق العباد چې قرآن ښودلي دي، د مخلوق حقوق ادا کول، هر چا سره ښه اخلاق، د هغه خیال ساتل، په خپل ټایم هغه له تنخواه ورکول، د هغه حق نه وهل، د هغه ټایم نه خرابول، دروغ نه ویل، دوکه نه کول، فراډ نه کول، دو نمبري نه کول، پیو کې اوبه نه اچول. دا نن انګریزانو، یهودو، نسواراو ستا قرآن نه زده کړي دي او په هغوی کې دا صفات دي. ټوله دنیا ته متاثره ده. قرآن ځای په ځای بد ویلي دي، قرآن ځای په ځای سپکاوی کړی دی، ضلالت یې کړی دی چې دا ذلیل قوم دی او شک پکې نشته، خو مخلوق ته ولې متاثر دی؟ حقوق العباد. مسلمانانو په عبادت باندې ښه زور دی، اوږدې سجدې لګوي، دا ځای به یې د سجدو نه تک توري، خو چې دوه خبرې ورسره وکړي سړیتوب به پکې نه وي. یو دوکاندار چې ته وګوري چې دوکان ته ناست دی، ښکلې ګیرې به وي، خو چې ورشي د هغه به بل سړي نه 2 روپۍ سودا ګرانوي، چې څومره د ده ګیره اوږده وي هغومره به یې سودا ګرانوي. که نه بیا تجربه وکړه. اخلاق به د بل نه خرابي. دوه خبرې چې ورسره وکړي، درته وایي به چې که سودا کوي که نه مخکې درشه ځه. او یو عام سړي له چې ورشي، هغه به کېدی شي د له شین چای هم راوغواړي، لس شیان پرې راواخله، پې کېږده، د له کلاوي کي، بیا یې د نوالي، خو تاله به سپکه خبره ونه کړي الا ماشاءالله. زمونږ دینداره خلک تسپې به ورسره وي، خو دومره بد اخلاقه به وي چې حد نشته. نو دا دینداري نه ده، دا د دیندارۍ پوزیشن جوړول دي، او الله په پوزیشن سړی نه بخي، په حقیقي دیندارۍ باندې بخي. نو بهرحال مسلمانان ثم تولیتم الا قلیلا، یهودو ته الله فرمایي تاسو د دې ټولو عهودو او د میثاقونه لوزونو نه مخ واړولو، الا قلیلا، مگر لږ کسان داسې دي چې هغه پې عمل کوي. نو دقسې مسلمانانو کې هم دي ډېر لږ خلک دي چې هغه د بل غم کوي، د بل فکر کوي، کور کې ورته پټ شیګ دي، د چا په مخ کې ولا 2 روپۍ هم نه ورکوي، د خلقو نه پټې ولا ورکوي، کور ته ورلیږي چې د سره څوک ته خبر نشي. ثم تولیتم الا قلیلا، بیا مخ واړو تاسو مگر لږو کسانو، مراد حاضرین یهود سره د بعض مشرانو تقریبا، الا قلیلا، هغه بعض مشران چې په خپل دین او میثاق باندې کلکو، یا هغه مشران چې هغوی صحیح ایمان راوړو، لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه، اول کتابیو یهودیو، وروسته صحیح ایمان راوړو، کلک مسلمان شي. نو هغه کسان ته نه مراد دي. وانتم معرضون، الله فرمایي چې دا مخ ګرځول ستاسو عادت ته، لوزونه ماتول ستاسو وتیره ده، کار مو دا دی چې تاسو د الله عهدونه او د الله حکمونه مات کړئ. ثم تولیتم، تولی بالفعل، وانتم معرضون، دې کې جمله اسمیه ده، دوام پکې دی، یعنی تاسو دا عادت مستمره ده چې تاسو د الله لوزونه ماتوي.
اعراض کوي یا دا مطلب تولی بدن سره کیږي مخ سره واړی سپکې وګڼي او اعراض چې دی هغه په زړه سره کیږي زړه د دې خبرو نه اوښتی الله دې مسلمانانو ته د صحیح عمل کولو توفیق ورکړي بس لفظي ترجمه ګورئ دوباره وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ او کله چې اخذنا واغست منګه میثاقا پوخ لوز بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا لا تعبدونا چې بندگی بنه کوي الا الله مگر دیو الله وبالوالدین او کوي بعد مور او پلار سره احسانا نیکی وذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس او وای خلقتا حسنا خیست خبره واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځ وآتوا الزکات او ورکوي زکات ثم تولیتم الله فرمای بیا مخواړو تاسو د دې لوزنا الا قليلا مگر لکسان منکم استاسنا وانتم او تاسو معرضون ہمیشہ مخ گرزون کیے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الله د دې ټول استا بندگانو خصوصا جمعات تراغلو خلق یا الله ستا حکم په خلد روجه د مبارکه استاد کلام درس تناستی یا الله ستا د رضا د پاره پروردگار عالم د دې روجه او د دې ټوټه پوټه اعمالو او د دې منځونو یا الله د دې درس قران د برکته یا الله د دې ټول مسلمانانو ملګرو دراغلو خلقو حاجتونه شرعي پورا کا یا الله د دې کلام په برکت د دوی ټول ګناهونه معاف کا یا الله ستاد کلام او د دې درس په برکت د دوی کورونه د جنت هغه خکلی ماحولونه پکې پیدا کا یا الله د دې کلام په برکت د دوی کورونو کې بهترین علما پیدا کا یا الله خزه او نری په دې قران کریم علوم باندې ماړه کا یا الله د مرزونو د بے عزتیو نه وساتا یا الله کسوک غریبانان وی د حلال کار روان کا یا الله د چا کورونو کې اختلافات وی اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله د چا نه لګی وی مینا محبت پیدا کا یا الله د چا ودوننی نیکمل ودونه ورکا اے الله کده چا اولاد نی نیکمل اولاد ولا ورکا یا الله کسوک نافرمان اولاد لري او ته فرمان بردار کا یا الله چې څوک مسافر دی پډکو منګولو خپل وطن تراولا یا الله مبارک روزه دا پروردگار عالم استاد دې کلام په برکت یا الله دا ټول خزه او نر د قران ویون کی جوړ کا یا الله دا جمعات او مدرسه د دین مرکز وګرځوا یا الله زمنګ دا شاګردان ک د نت پسترګدی ک موجوده دي د ټول کائنات د پاره د هدایت ذریعہ وګرځوا یا الله د دوی په مال او اسباب پټو دکانونو کې برکت واچوا یا الله سوکم چې ستا کور تراغلې دي یا الله درس قران تناست لری لری سفری کړي دي لری زین راغلې دي یا الله د دنیا او د آخرت برتریان او خوشالیان ورته نصیب کا یا الله د دنیا او د آخرت بے عزتیو نه وساتا یا الله کوم زنانو چې بهر کورونو کې ورته غوګنی ولې دي زړه حاجتونه شرعي پورا کا یا الله چې چا لاس پورته کړي دي او څه حاجت زړه کې نیولې دي یا الله حاجات شرعي پورا کا یا الله من سره د مدرسې سره جمعات سره چې چا احسان کړي دي تو ور سره احسان وکا یا الله چې د چا په کې هر قسمه حصہ د دنیا او آخرت خیسته کا یا الله راغلی کسان چې د لری لری ناراضی یا نږدې ناراضی یا الله په یو قدم یې گناهونه معاف کا یا الله درجات بلند کا یا الله ترقی د دنیا او د آخرت ورته نصیب کا اللهم ربنا آتنا فی